أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله راغي فیصله د الله فلا تستعجلوه فاستلوار مکه و بدی باندې سبحانه پاکی د الله لرا وتعالى لوی د ذات د الله عما د هغه صفاتنا یشرکون چې دی ورله په شرک بیانې ينزل الملائكة بالروح الله نازلی فرشتي سرد وحي من أمره دخپل طرفا على من يشاء فهاغ چاباندی چه خوخیش من عباده دخپل بندگاننا ان انذرو د دې د پاره چې ويري بندگان د الله د عذابا انه لا اله الا چې نشته لایق د عبادت خو بس صرف یو انا زیما فاتقون فالزمان ويريگي خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په خاص حکمت سره تعالی لوی د ذات د الله عما یشرکون د شراکتنا خلق الانسان من نطفه انسان پیدا کړی د نطفینا فاذا هو حسیم مبین پس ناصاب د الله په ذات کې بحث شروع کی والانعام خلقها سروی هم پیدا کړی دي لکم فيها دفء چې پاغي کې تاسو د پاره سامان دي د ګرمه ومنافع او نور پیدي پکې هم دي ومنها تاكلون او تاسو خورم ولکم فيها جمال پای کې تاسو د پاره ښکلا ده حين تريحون کله چې تاسو ماښام واپس راولې وحين تسرحون او کله چې سر لبوزه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا او تاسو بنوي وړي هغه درانه بالونه د یو خار نه بلتا بالعي چې رسون کې به الا بشق الانفس خډیر په تکلیف سره ان ربكم بشکر ابستاجدي لرؤوف الرحیم نرمی کون کی اور رحم کون کی دے والخیل والبغال او اسنا او قچری والخمیرہ او خرو ترکبوها دفار دو سورلیدی وزینا او ستاسو دپارا پکی ڈول هم دی ویحلقو اللہ بفیدا کئی ستاسو دپارا ما ها غسیزون لا تعلمون چستاسو تصور کم نشتا وعلى الله قصد السبيل فالله باندې خول دي د نه غلاري ومنها جائر او سلاري کږي هم دي ولو شاء لهداكم اجمعين ک الله غختي نو ټول خلق به په هدايت راجمع کړو مونږه سورې نحل شروع کو سورې نحل 128 آیات لري یعنی دوه کم شپږ نیمه آیاتونه دي مکی دی د ترتیبی عثمانی په لحاظ سره شپاړسم دی او د نزول په لحاظ سره د سوره کهف نه پس نازل شوی دی 70 نمبر دی او یا نمبر دی او رکوګانی شپاړس دی او ټوټل کلمې چې پکې کم دي هغه 2840 دي 2840 کلمات دي پکې او 77007 حروف دي یعنی او یا زرا او دا حرفونه دي مکی صورت ته د مکی صورت چې کم دینو د لوی خاصیت چې کم دینو هغه د درې خبر وي یو په هغه کې د الله د وحدانیت ذکر یعنی چې الله یو دی ځکه چې په مکه کې مشرکان سیوا او مسلمانان کم نو په دې کې د شرک نفي راځي بل د پیغمبر د رسالت ذکر پکې یعنی د پیغمبر حق دی دې رضان نه خوري دا زما د طرف نه راغلي دریم پکې د الله د انعامات ذکر او په سوره نحل کې د الله د انعامات ذکر ډیر سیوا دی چې الله پکې د خپل ذات خبره کوي چې کم ذات تاسو له دعوت درکې هغه ذات تاسو له دعوت درکې چې هغه غوري دوره قدرت والا دوره طاقت والا دی او د مخ کې سره مناسبت دا دی چې په هغه کې هم د کافرانو د استهزاء د هغه د وحید تقسیم او د قران د حصي کولو ذکرو چې الله پاکوي د دې لپاره ز کافی ما چې کوم استهزاء کوي په قران پورې ان کفیناک المستهزئین او الله پاک پکې دا ویلي چې الذين يجعلون القرآن عزین
او مقتسمین درې واړې پکې راوستي نو د دې ربط او مناسبت هغې سره دا چې الله اکه ذکر هغه تسلسل جاري وساتو. الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا صورت چې راغلو په هغه ډېر سخت وخت کې چې مسلمانان کمزوري ولا په مکه کې الله ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چېرې دي بار بار ستا نه عذاب غواړي چې کوم دی ری ولګه نه په دې پورې یو خندا کوي که چېرې عذاب وي که چېرې ته په حقه پیغمبر یې بس راوله ټوکړه را باندې د اسمان نه راوغورځوه قهر را باندې را نازل کړه. الله وی اتا امر الله حضور بس راتلونکی دی چې سیدي غواړي هغه قهر په دې نازلېدونکی دی. اتا امر الله اصل کې دا اتا د ماضي صیغه ده بس راغلی دی د راغلی د مقصد څه دی یقیني خبره ده چې په دې باندې عذاب بس لږه داسې شو چې راغی فلا تستعجلوه پس ته په تلوار مه کوه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې بس زرې پرې راوله بس راتلونکي دی ځکه چې د دې نه پس جنګ بدر وشو او په جنګ بدر کې د هغې هغه عذاب په هغې نازل شو چې د 313 کسانو د لاسه د هغې د 900 کسانو لښکر هغې شکست وخوړو اسلام تسلیم شو او د هغې 2 سرداران هغه قتل شو. نو الله پاک وی تستعجلو بس راتلون تلوار ته مه کوه په دې باندې بس دا د راغې عذاب را ورسېدو. سبحانه الله لره پاکي ده د څه نه چې کوم صفات ولدي بیانوي چې دی وایي دی شریک دی دی شریک دی دی شریک دی او دا د الله پاک چې کوم دی نو نایب دی دغه نایب دی. الله وی الله لره د دې نه پاکي ده اب خپله خدایۍ کې ځان سره شراکت هغه نه مني. وتعالی لوی د ذات د الله عما یشرکون د شراکت نه ځکه چې شریک خو بنده ځان سره د دې لپاره الی چې هغه ورسره مدد وکړي او الله ته چاته مدد ضرورت شته نه الله په خپله باندې نور سره مدد کوي ټول مخلوق دی. ينزل الملائکة بالروح من امره نازلی هغه فرشتې په وحی سره په خپل حکم علی من یشاء په هغه چا چې خوښ شي من عباده د خپلو بندګانو نه. دلته کې ګوره الله پاک چې کوم دی نو دوه خبرې وکړې یو فرشتې دلته کې جمع راوړه ينزل الملائکة فرشتې را نازلې یو فرشتې یاد نه کړه فرشتې را نازلې بل وی بالروح دا روح چې اصل کې چې کوم دی دا روح مونږ وحی معنی ځکه وکړه چې دا روح دا ماده ده یعنی دا هغه څیز دی چې دا د الله پاک د طرف نه راځي. نو په دې سره مونږ اکثر معنا د جبریل علیه السلام کوو. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ وایو بھائی په فوج کې سړی برتی کیږي نو مونږ د سړو جمع راوړه مقصد دا دی ولې دا ټول سړي به په فوج کې برتی کیږي نه دلته کې دا روح اسم جنس دی د دې نه جنس مقصد دی چې بھائی د ټولې فرشتې نه راکوزېږي د وحی دپاره چې ينزل الملائکة ټولې فرشتې راکوزېږي نه الله پاک د هغې ذکر چې کوم دی نو په اسم جنس سره بالروح ځکه وکړو چې د فرشتو نه به څوک راکوزېږي ضروري نه ده چې ټولې فرشتې دې راکوزېږي خو دا کار د فرشتو دی نو یا الله پاک یو فرشته راکوزوي او یا ډېرې راکوزوي خو فرشتې به دا کار کوي لکه څنګه چې مونږ وایو جنګ د سړو کار دی نو مقصد دا نه دی چې ټولې دنیا سړي هغه جنګ کوي نه الله پاک سړي مضبوط پیدا کړي دي نو که لږي که ډېري خو سړي جنګ کولی شي ښځې جنګ نشي کولی اسم جنس دی دا د دې نه مقصد هغه جنس مراد دی چې دا انسان به دا کار کوي او که نه فرشتې به کوي الله وایي نه دا وحی چې څوک راوړي هغه فرشته وي او د الله په خوښه هغه کار کوي. الله پاک په خپله خوښه کې ځان سره څوک شاملوي نه د الله چې کوم بنده خوښي. موږ په دې کې بار بار خبره کړې وه خاص کر امیه بن خلف دا یو ډېر لوی غټ کافر و هغه به چې کوم دی نو دا خبره بار بار کوله چې الله پاک زموږ په هدایت کې مقصد و نو د دې طائف غټ سړی به چې کوم دی مالدار سړی به موږ ته پیغمبر را لېږلی چې د هغه سر رسوخ وي او امیه بن سلط دا یو ډېر لوی شاعر و پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وی د امیه بن سلط چې کوم دی نو د ده زړه هغه موحد دی خو د ده ژبه منافقه ده ځکه چې د هغه اشعار به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وموي مشرک و هغه د وحدانیت د الله د وحدانیت ذکر به کوو خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه ترې نه انکار وکړو ما وی چې د ټولو نه لوی شاعر ځم که وحی راځي په ما به راځي او هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راله چې هغه یو یتیم دی هغه څوک پیژني نه دا خو په ما باندې پکار وه الله وی نه په دې کې زه چا منل نه کوم خپل بندګان زه پیژنم ما در خپلو بندګانو پته را نو په دې وجه باندې زما چې څوک خوښ شي زه هغه باندې وحی رالیږم
او د څه دپاره یې رالیږم دا ان چې راځي دا د مخکني حالت دپاره راځي چې مقصد مې څه دی د دې خبرې مقصد مې څه دی الله وی وحی د دې لپاره رالیږم ان انذرو چې زما دا مخلوق ویروه د څه نه ویروه د هغه ذات نه ویروه چې د هغه صفات تاسو ته مخکې را روان دي هغه کم قدرتونو والا ذات دی د هغه صفات را روان دي هغه ګورې په هر چا باندې کمانډ دی که د هغه خبره مو د هغه په نظریه او په اصولو ومنله خو کامیاب بشئ که نی ګورې ټول به سزا وخورې چې هغه چې کوم دی نو څه دي هغه وی لا اله الا انا نشته لایق د عبادت خو زه ما الله وی فتقون زمانه ویریږي دا بوتان پرې دی د بوتانو نه علاوه ذمواران پرې دی ذموار زیما ما اومنې نو کامیاب بشئ خلق السماوات والارض بالحق چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړي دي هغه الله پاک چې کوم دی هغه ان انذرو اوس په خپله باندې تفسیر کوي چې ولې ترې نه ویریږي ځکه چې دا دومره لوی ځمکه او اسمان دا هغه پیدا کړي دي خو څه حکمت دی پکې که نه خلق السماوات والارض بالحق د حق نه مقصد دلته حکمت دی په دې کې څه حکمت دی د انسان د فایدې دپاره پیدا کړي دي او د انسان د عقل او د انسان د هوش د راوستو دپاره پیدا کړي چې داسې یو ذات دی چې انسانه ته چې یو معمولي ځای هم جوړی د دنیا پیلري او د دنیا سپورټونه وله ورکړي او وګوره دا ځمکه او اسمان د دې تا تنوع نه معلوم کړی او د اسمان ته وګوره هغې ته یو ستن وینې او تر اوسه پورې پکې نقصان راغلی دی هغه داسې یو قدرت والا ذات دی او ستا دپاره پکې د پیدې څیزونه څومره ایښي دي ته پکې ځان له د پیدې څیز لګې نو یو پکې به پکې ولګې یو لایټ به پکې ولګې او هغه د اسمان نه تاسو له څومره فایدې درکوي چې هغه وروستو را روانې دي الله پاکې په خپله باندې ذکر کوي بل دا ځمکه چې دا ستاسو دپاره څومره فایده کوي تاسو چې ځمکه تاسو دې نه ځای واړوئ نه هغه اورېدلي ځای کې تاسو له په یو ټایم باندې یو شیز کي او الله وی ما چې خوره کړې داسې دله څومره فایدې راوچتومه عبدالحکیم ازهري صاحب وایي زه چې کله امام شوم نو وی زما هغه جومات کې چې ته امام نه ټینګېده بس امام به راغی میاشت 2 میاشتې پس به وي امامتي پرېښوده ته به دی نو زه چې لړم نو ما ته هم خلک ووایي چې ګورې دلته کې امام نه ټینګېږي نو ما ورته وایي چې وجه یې سره وایي چې دلته کې یو بابا دی او هغه تقریبا 100 سال ته نږدې دی او بس هغه ته نه تپوس وکړي او هغه امام چې کوم دی نو په سهار له باندې بس هغه یعنی هغې بیتلي نو ما وایي چې ښه کم یو دی یو حاجي صاحب پکې و وی چې زما 2-3 ورځې وشو حاجي صاحب راخواته شو وی ما ته وی چې استاد جي یو تپوس ته نه وکړم ما ورته وی چې 2 خو وکړه وی ما ته وی چې الله پاک لومبنې کم ځناور پیدا کړی دنیا کې الله پاک لومبنې کم ځناور پیدا کړی نو ما ورته وی چې اس نو وی چې کم ځای کې دي نو ما وی چې الله پاک چې کم ځای کې ذکر کړی دی په قرآن کې په خپله باندې ړومبنۍ چې ذکر کوي د سارو نو ړومبې خیل ذکر کړی دی نو مقصد دا دی هسې ړومبنۍ رالیږلی دی دا خبره خو دې صحیح ده ځکه چې الله خو ړومبنۍ ذکر په قرآن کې د اس واقع چې کړی دی نو ما ته یې وی چې یاره دویم تپوس ته نه وکړم ما ورته وی چې بالکل وکړه وی سر دی له دا ګیا د کوم ځای نه راوړه ما ته اوس ته وی که نه الله پاک چې کوم دی نو خپله ځمکې نه هر څنګه فایده هغه انسان لور کوي انسان ته په یو وخت یو فایده لي او الله د در لپاره دا یو ځمکه غوړول د دنیا فواید دی اوچتوي نو ما ته وی چې ګیا بیا دې کوم ځای نه راوړه دی اصله ګیا وه نو ما ورته وی چې داسې چل دی باباجي زه به درته یو خبره وکړم د نن نه لږه موده مخکې یعنې ستاسو په وخت کې دې خلکو به دا څاروي سرول که ګیاګانې به ورته راوړئ نو ما ته وی چې سرول به نو ما ورته چې دا به یې ولې سرول وی چې ځمکې ډېرې وي نو ما ورته چې ځمکې خو اوس هم ډېرې دي نو وی چې نه د انسان ضروریات کم وو او ځمکه به ډېره وه بس خلکو به ګوارې بوتلې او بس ځمکو کې به یې سرولې نو ما ورته وی چې هغه د دې وخت د دې زمانې خبره ده او ادب علیه السلام یو راغلی او دا دومره لویه دنیا وه نو هغه ته لږ ځای ځان له راګیر کړی و د فصل لپاره دا نور واښه وو بس د الله په دې ځمکه کې به سرېده ما ته یې وی چې دا خبره خو دې هم صحیح ده ځکه چې واقعي ده خو اوسه پورې داسې وو ما ته یې وی چې دا روژه څه کالې په دې اوړي کې راغلې ده او په دې میاشت کې راغلې ده او په دې ورځ راغلې ده دا به بیا کله داسې راځي ما ورته وی چې 33 کاله پس
33 کاله پس دا د الله نظام دی چې دا روژه به هم په دې میاشت کې هم په دې موسم کې هم په دې ورځ راځي. ما ته یې ویل چې یاره استاد جي عجیبه غونته کار دی وکړو، زما نه نن مې سال عمر دی ما 3 پیرې هم داسې دا روژه نیسلې ده، بس زما ستا روغه شوه. نه ما وته چې ما تا سره روانه کره کړې وه چې تا خو راسره روانه نه وه کړې، خو چې جومات ته څوک راشي امام د جزې ته تپوس وکړم نو هغه بل رستري. نه ما ورته ویل چې ته د خیر تپوسونه نه کوې، نو دا په قرآن کې کوم ځای راغلي چې ته زما نه دا تپوسونه کوې. نو دغه ورته ویل الله پاک ورته ویل چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې ته ووایه چې دا ځمکه ما پیدا کړې ده او زه دې نه زما قدرتونه ته نه شمار کا چې د انسان ته نه خپل ضرورت هر وخت کې چې دی غواړي نو دې ته نه پوره کوي. پخوا به چې کوم دی د انسان ضرورت لږ و نو د ځمکې نه به یو فصل اخیستو، اوس د انسان ضرورت ډېر شو، ځمکه کې فرق نه دی راغلی. مکه یو ځمکه ده او انسان ته نه څو فصلونه علي په یو وخت باندې ته نه 3 څلور او 5 علي، او بیا زموږ د نرشک خلک خو ته نه شپږ علي، خو ځمکه تېښتې ده راوستې ده. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د انسان د ضرورت مطابق مې دا ځمکه چې کوم دی نو خورا کړې ده. نو تعالی عما یشرکون د الله ذات ډېر لوی دی د شرک نه. دا دي چې ورسره څوک شراکت جوړوي هغه د الله پاک مخې ته هغه د الله مخلوق دی. نور بس ووایو خلق الانسان من نطفة فاذا هو حسیم مبین، انسان د نطفې نه پیدا کړی